زما نوم شتمن دی، د دې ځای اوسېدونکی یم. په دې ځای باندې ډیوټي کوم. بیا دا بریکوټ دورې بازیرہ ښار دی، او بیا دا چې دی نو دا د بونډې دیوال دی، 9 فوټه پلن، 40 فوټه دنګ. ټیک شوي. بیا هر 90 فوټ فاصله کې یو بالکونی د څوکیدار ځایونه دي. 300 فوټه دا دیوال د سیده تللی دی. بیا دا چې کله دنګ شو دې ته موږ هغه سیړی خجوري 2-3 نرخ کړي دي، دې ته دا سیړی ختلی دی. بیا دا سپرین ټکی چې کوم په نظر راځي دا موږ د دې ریپیرینګ کړی دی. د دې بالکونی وجود نه و، دا موږ بیا جوړه کړه چې دا خلک پوه شي چې یاره بالکونی څه شی دی، دا شی دی که نه، سړی پرې پوه شي. بیا په دې کې چې موږ د هغو کوم ځایونو ښکاره کړي د بودیست نو هغه موږ تا ته خو ویښو. په دې باندې زلزلې پیریډ چې کوم راغلی دی، بیا په دې کې 8 پیریډ څرګند شوي دي. په دې کې موریان دی راولو، بیا پسې ګریک دی، بیا پسې کوشان او ساساني دی، بیا پسې هندو شاهي دی، بیا پسې غزني دی. ټیک شو دي. تاسو ته څخه خو ویښو راځئ. دا هم کلر د اکانمي کې داسې کولاو کړی و. ښه جي. او بیا دا نور چې دی اوس پیله مرحله دی، مرحله د دې ښکاره شوي چې خلک ویني چې او دا واقعي دا یو ښار دی غرق شوی دی. اوس مزید په دې باندې کار کول غواړي که نه. جی جی. د فنډ مسله ده چې فنډ ورکړي چې کار پرې وشي، دا ټول ښکاره شي. بیا دا څونه ایریا چې تاسو په نظر راځي که نه، دا ټول بازیره کې راغلی دی. بر د غونډۍ په سر باندې یو ټیمپل دی، هغه خو ډېر زوړ نه دی، خو بیا هم هندو شاهي پیریډ دی. تقریبا 1300 سال 1300 سال لګوي. صالح سلام 1400 کال هغې کېږي. بیا په دې کې چې مونږ کوم پیریډونه ښکاره کړي هم تاسو ته پرېږدي. ښه جي. ښه. په دې ځای کې چې دی نو دا شاهي خاندان پاتې شوی. ښه صحیح. بریکوټ چې دی دا په تخبای پسې 2 نمبر ځای دی. ښه. ټیک ټیک. مونږ پې دغه کړی زمونږ افسران وایي چې لکه منظره هم ومځئ. ما یې لکه داسې شی دی چې زه خو به ځم، ما دا چیټ په همدلته لیکلی. نه نه دغه ښه طریقه ده. ما زه به خپلو منظره جومات ته ځم، په 20 قدمه کې جومات دی. بلکل بلکل. منې کې دا چې دی نو بیا دا واټر ټینک دی چې د هغه زمانې. ښه. دا د هغې کوم واچوه ته ویلی کېږي که نه. بیا دا نکاسي نظام دی. جدا دي خیر هم په تدریج کې موږ راښکاره کړي. بلکل هلته مونږ ولیدل، داسې لیکلي وو. بیا دا چې دی نو دا بیا د زلزلې پیریډ دی. دا دیوال داسې راغورځېدلی. بیا دا بودیست عبادتخانه ده ورسره. ښه. دغه عبادتخانه ده. د دې باچا نه څه نوم و د کوم چې د دې ځای باچا اوسېدو؟ بودا جي. بودا. ښه. دا په دې باندې الکسندر هم راغلی دی. الکسندر هغه بیا دا چې دی نو فتح کړي دي که نه؟ دا فتح کړي دي. هغه د 18 کالو په عمر کې باچا شوی و. د 28 کالو په عمر کې بیا د دې ځای نه وتی عراق ته رسېدلی، په 2-3 میاشتې کې هلته بیا مړ دی. ښه. الکسندر دی ګریډ. هغه پیدل راغلی د یونان نه، دلته ایراني یوناني قوم آباد و، هغو له شکست ورکړی، دا ټول علاقه هغه اخیستې وي. ښه جي. ښه. دا لاندې چې کوم دی که نه جي، دا د موریان پیریډ دی نه. ښه. بیا د پلاستیک د خسکې چې تاسو ته کوم په نظر راځي دا دړې دړې، سټیپ بای سټیپ په دې کې یو قوم پاتې شوی، یو ختم شوی بل راغلی، بل ختم شوی بل راغلی. بیا پسې دا د ګریک پیریډ دی جي. دغه پسې بیا کوشان او ساساني دي. دا کوشان او ساساني دا کم قوم ته ویلی کېږي؟ دا هم دغه بودیست خلک وو. او دا یو ډېر طاقتور قوم و. کوشان داسې ګوجر ټایپ خلک وو، پهلوانان وو دغه ول که نه جي. ښه جي. ښه. د دې نکاسي نظام چې دی دا انډرګراوند و. بیا په دې ځای کې چې جي 5 فٹ سے لے کر 26 فٹ تک دی بیا برای کړي ډکونه شوی دی. خاورې راغلي په دې جوړ ځای کې پریوتې که نه، رو دا ډک شوی دی. صحیح دی. راځئ. ښه. دې پسې بیا کوم ځای دی؟ دې پسې بیا د دوی چې کوم عبادتخانې دي. عبادتخانې. دغه مخامخ غرونه چې ښکاري دغه به
په دې کې به ټول یو اثارات به دا وي جی دا ټول آبادي ده په دې کې یو ښه ځای نشته دا ته چې څونه ایریا په نظر راځي که نه په دې چې دغه زلزله راغلي که نه دوی بیا د دې ځنګل شپ شوي دا سپین سپین واښه نه ښکاري دا ټوله ګټې دا ویره ده چې په یو بل د پاسه دي خپلې آبادۍ کړې وي اصل کې دغه چې دی درګۍ ده که کوم ځای دی تخبایي دا خو ډېر اوچت ځایونه دي هغه پایتخت خو هغه خو په هغې پسې بریکوټ دویم نمبر ځای دا چې دي که نه جي دا بیا یو لکوټ عبادتخانه ده چې یو کس یې ځان له په کور کې استعمالولی شي ټیک شو صحیح اوس وروسته دغه ځګي پورې ګرځم خو زمونږ د خپل علاقې کس چې نو هغه وګرځو په دې باندې چې موږ یاره دی ګرځېدی شي زه وروسته چې کوم راځي هغه اکثر د هغه خپېټه کېږي هغه نشي ګرځېدی هغه کمزوري او بل دی چې ناعادته وي هغه نه ما تپوس وکړو ما تاسو ځای راټکرې وای ولې وي زموږ ځمکه بلکل هواره دلته داسې هلته نشته که نه دا بیا د بودیست غټه عبادتخانه ده دا ځای ورته ګیټې جي دا ځای نه دغه ځای کې به یې ځان خپله عبادت ته تیاروي دا یو هاره ده بیا د دوی د ناستې ځای دی دغه انځر سره په دې څېړو چې به راکوشو که نه په دغه تاخ کې ورته د بت د غټ تصویر لګېدلی اپله بیا کچو په دغه دړه ورته غلام ولاړو هغې تصویرونه هم تاسو ته ښوي شو د کوټګۍ کې بزنس ټیک ټیک دلته نشي راکوزېږي په هغه سیټ ځه نه دی صحیح دا لکه انعام صاحب دا په هغه واپس لاړ شه په هغه سیټ باندې ځم درځو دی پکې لاره ده که دا د اوبو لاره ده نه دا د دې خلکو ځان د خپل چرنو د دیوال نه پټ 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 لره تلل دا بیا د هغه زمانې واشروم دی ښه 3000 کاله مخکې دا واشروم جوړ کړی چې کله به ولامبر په دې ګټه به کېناستل د دې د نکاسۍ سیستم هم لکه په دې طرف باندې و د نکاسۍ سیستم تقریبا چې ما ته دغه صورې ښکارېږي نه هغوی بیا ایستلی دي اوس خو د دې وخت هم ډېر وشوی او دا اوس مزید په دې باندې کار کول غواړي دا بیا منهول دی دا بیا د دوی نکاسي نظام دی نه ما ته چې دا دوی د اوبو سیستم چې کوم که نه انډرګراونډ و دوی اوبه لاندې ایستلي وي ښه زمونږ سیستم خو ټول خرابې دي که د اوبو دي او که نکاس د کچن کوم اوبه چې وي که نه نو هغې له دوی داسې لوښي جوړ کړي نو هغه به فلټر کېدی سوري سوي کچ کچ سوري پکې که نه نو که څه شی به ترې لاړو په اوبو کې ارتاو به شو نالی ته نو هغه په لوښي کې پروت و دغه لوښي موږ به رامت کړي دغه کودري زما پکې تقریبا 36 سال روان دی په دې دغه کې ارکیالوجي کې او ستاسو څه نوم و زما اشتمن او د کوم ځای دی بریکوټ دی زی دغه ځای کې کور دی په 32 روپیو سره موږ شروع وکړه په 32 روپۍ تنخواه باندې وایي تاسو دا ډیوټي وه ډیلی ویجز اوس چې دوی ډېر کم راکوي نو هم 1500 راکوي اوس موږ کار وکړو بس یې وکړو اوس پکې به تاسو پرمانډ شوي یې که نه اوس خو نوکري مو د حکومت پاکستان سره ده تقریبا دا 3م کال دی دوی موږ ډیلی ویجز راکوي دوی سره کار کوو که نه ښونه ټوله مزدور څخه یو دغه کوو دا پیرډ او هغه لاندې چې کوم خلک وو دا یو پیرډ دی خو دغې له اهمیت په دې زیات ورکړی دی چې هغه په دې بونډ دیوال کې راغلی دی په شاهي خاندان کې راغلی د دې نه اپله دا بادۍ ټول وي دا ټول ځایونه ډک دي خو دا په شاهي خاندان کې نه راځي د دې سره ایریا هم سیوا ده که نه دې طرف ته نو دا ډېره غټه ایریا چاته په نظر راځي که نه بر هغه دیوال نه ښکارېږي باقاعده د هغه وخت په دې باندې مورچه ده چوکیدار هغه ښکارېږي بره د غونډۍ په سر باندې واټر ټرین ښکاره شوي دي دوه په هغې باندې کار کېږي صحیح اوس خو دې حکومت خو په دې دغه کې ټورسټ دې سیزون له ډېر زیات اهمیت هم ورکړی دی اهمیت ورکړی دا څونه ځمکې چې دي که نه دا ځای قیمتان اخیستی دی 3 ځای په دې غر کې اخیستی دی په دې غرونو په منځ کې اخیستی دی په هغه غرونو په منځ کې املکداره اخیستی بیا شلګرده ستوپا
او ټیګرام او جان آباد او ښایسته کورونو سره چې کوم سید سټوپر هغه دنیا ځینې واغسته. بالکل پته یې لګي. دا هم پخوانی کړی دی. دا دغه لرګی چې بیا پروت دی په دې کې اوس اوبه شته؟ نه نه پخوا د اوبو سطحه چې وکړه اوبه ښکته ځي ښکته شوې ده. بل دا دوی نشي چې ورغلی د هغې وجه دا ده چې که کس کې خوږ شي نو د دوی ډېره بدنامي کوي. تقریبا دغه 14 فوټه پورې رسېدلی. دا چې کله منظر زو کنه خپل نمبر خپل نوم دا ورته ویل چې بای منظر لاړو مونږ خو به مونږ خو لازمي دی یو مسلمان دپاره خو مونځ مسلمان او دغه په منځ کې خو فرق مونځ دی. دا بیا دغه غونډۍ پرې دغه باندې غر کې دا پینټ دی هم تقریبا 3-4 سال پینټ دی جی 1400 سال نه 4400 سال BC که نه بیفور مونږ دا بالکونه راغلي کېږي ریپیرینګ کېږي. دا دی کې the urban site of Barikot of Indo-Greek. بیا تاسو ما ده په زلزلې پیریډ دی. دغه د زلزلې او بیا د زلزلې څخه عبادتخانه ده. دې کې بیا دا بوت برآمد شوی دی دې ځای نه. دا بوت پکې شته اوس؟ دا میوزیم کې دی جی. یا میوزیم کې دی. بیا دا د سونې پیسې په دې کې برآمد شوي وو. بیا چې ما تاسو کله بوتلې که نه په هغه لار چې موږ لاړو ګیټ یې نه دې کې به ځان خپل تیاری کوو. دا ویهاره د ناستې چې په دې سیړو چې به راکوشو دا تصویر وینې بوت دی. بالکل دا کچ دا ورته غلام دا غټ دا کچ دا ورته غلام ټیک شو. بالکل دغه شانتي ده ښه جي ښه. بیا د غونډۍ سر کوم ټیمپ باندې هغې ته بیا دا پوښتې شوي دا وټې ورته ختلي. دا شینګردار د سیډ ښکارېږي تاسو نور نه راځئ. بالکل دا د ګیمن په سیټ کې راځئ دا ورته په نظر راځي. بیا په ټول سوات کې 23 ټوپې دي. دا ریور سوات دی. 23 ټوپې دي. بیا تاسو دا ټولې معلوم دي. بیا تاسو سټوپه ښایي چې سټوپه داسې زده نه بیا مکمل ډرینګ لري کړی دی. چې سټوپه ټوله مکمل څنګه خورانې شوي دي. سټوپه چې جوړېږي نو ډېره د سونې ډبې جوړ کړي هغې له ګټې کټوټۍ جوړه کړي هغه بیا داسې کېږي او بیا ورته دوی دا دیوال نه شروع کړي دا غټ غټ پلونه یې راوړي نو بس دې سره مشابهت کوي د اسمانونو سره خپل نظر کړي. نو دې له اړمې ورکوه رو دې سر ته یې وخېږي. سټوپه که تاسو لیدلي نو ډېر دنګ ځای دی که نه. بالکل بیا چې موږ کله د خیر ګړي کار کوو لار جوړو جومات جوړو دوی ورسره دا واړه واړه کوټونه جوړوي چا چې ښه طاقت کېږي چې دا سټوپ ورسره جوړوي. دا یو سټوپه خو ما لیدلې ده دا چې ښکاري دا په ډبل سټوپه ده دا په بلو کلي کې ده. بالکل دې ته موږ تللي وو. ټیک مهرباني. دا ستاسو ډېره زیاته شکریه ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ سره خپل دومره ډېر زیات انفارمیشن شیر کړل او امید دی چې دا به نور خلک هم ګوري او دغه شانتي د دې ځای به چې دی نو ویزټ کوي او ټورسټ به چې دی نو هغو ته به هم دعوت ورکوي او راځي به. ډېره مننه شکریه. په دې کاپۍ کې خپل تاثرات ولیکو. ډېره مننه دا راکړه چې ولیکو.